عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن مما في يد الله أوسط مما في يده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون ومددت يدي إليك تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم إيسح النصبوش دل بايت صدور وشك الإيجاد دارد هجسون وشك الباجب حيوان هم دمستر وشد المخصوص بنسر آدمس हर इब्तिदासी पहली हर इंतहा की बात ज़ाती नबी बुलंद है मगर ज़ाते खुदा की बात दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा की बात न मैं का जिक्र पीने की बात करते हैं हम अहले दिल है और मदीने की बात करते हैं वो मुर्तदिल है जो नहीं कायल हयातुन नबी की और हम जिंदा दिल है जीने की बात करते हैं कमाल खुदा मजहब दे बलगल उला बिकमालिही तारिकुल सहर दे कशफत दुजा बिजमालिही वाखलाको मुनव्वर दे हसनत जमीउ खिसालिही और महबूब दरक अकबर दे सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वालिही व इत्रतिही बिअददि कुल्ली मालूमिन लक रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जनाब काबिल क़दर गामी क़दर मुअज़्ज़ज़ हाज़री बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान मिल्लत मस्जिद कुरान कमा हिस्सा कुरान शरीफ कमा हिस्सा तिलावत करा और नबी सलातो सलाम को हदीस मुबारक मां बयान कर तो कुरान अज़ीम पदे हिस्सा की और नबी सलातो सलाम पदे हदीस मुबारक के तवक्कुल मुतारफ बयान दे तेरे जुम्मे की उम्दी मौजू बांधे तो कुरान और हदीस बना के मसवाक़ियात वगैरह बयान करी हो जाए। अल्लाह जुल जलाल फरमाई वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु सोचे अल्लाह बाते तवक्कुल की अल्लाह दद पारा काफी दी। नबी सलात व सलाम का अल्लाह जुल जलाल फरमाई वशाविरहुम फिल अमर जितने सहाबों सरा अरे औकार की मशवरा कवा फैज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह चिकन तक़स्द की दयोगा वल्लाह बाते तवक्कुल कवा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह जुल जलाल तवक्कुल
کوونکو لره الله ذوالجلال خوښوي، متوکلینو سره الله محبت کوي، الله خوښوي هغوی لره. او فرمایي وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، فالله باندې توکل کوي مؤمنان. توکل دې ته وایي چې تقدیر خداوندی باندې سړی راضي وي. د الله په تقدیر باندې یو انسان راضي وي، دې ته تقدیر ویلی شي، دې ته توکل ویلی شي. چې د الله په تقدیر باندې راضي وي، دې ته توکل ویلی شي. یا دا چې سړی ټول درونه پرېږدي او د الله د در فقیر جوړ شي، دې ته توکل ویلی شي. یا دلی بروسی و اعتماد تم توکل ویلی شي. توکل سلور قسم باندې دی، یا مخلوق باندې توکل، یا په مال باندې توکل، یا په نفس باندې توکل، یا په الله باندې توکل او اعتماد او بروسه کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من سرہ ان یکون اقوى الناس، کہ کم سویل ردا خبر خوشحالی چې دې د ټولو خلکو نه قوي وي په ایمان سره، فلیتوکل علی الله، دې په الله باندې توکل وکړي. ومن سره ان یکون اکرم الناس، څوک چې دا خوشحالي چې دې د ټولو خلکو نه معزز وي، نو فلیتق الله، دې د الله نه ویریږي. ځکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ستاسو کې معظم د الله په نسبت باندې هغه کس دی چې هغه کې تقوا زیاته وي. چا کې تقوا زیاته وي، هغه د الله په نسبت باندې معزز او مکرم دی. ومن سره ان یکون اغنى الناس، او فرمایي نبی علیہ السلام چې څوک داسې خوشحالي چې دې د ټولو خلکو نه غني وي، نو فلیکن مما فی ید الله اوثق مما فی یده، چې کوم د الله په دست قدرت کې وي، په هغې باندې دې زیات اعتماد کوي د هغې نه چې د ده په لاس کې وي. د الله د دست قدرت د شي په هغې دې زیات اوثق وي، معتمد دې وي، دې باغی باندې چې د ده په لاس کې وي، باغی باندې د زیات اعتماد کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غار ثور کې وو او کفار رالل، کافران رالل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، و دې کافرانو خپل خپو ته وکتل، قدمونو ته هم به موږ وویني. ورته وی لا تحزن ان الله معنا، مه یریږه، الله زموږ سره دی، الله باندې زموږ توکل دی، الله باندې زموږ اعتماد او بروسه، اعتماد زموږ په الله باندې دی. ورته وی مه یریږه، الله زموږ سره دی، الله به زموږ امداد کوي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ باندې توکلو، اللہ باندې اعتماد او بروسه. ایو زاهدو نیک سړیو، هغه وی زه ګورم چې یاره الله هر ځای کې انسان ته رزق رسوي، الله باندې توکلو، خو زه ګورم یو ځای ته ځم چې دلته الله ماته څنګه رزق را رسوي. امتحان یې کوم په الله باندې. نو لاړو داسې یو اوچت غر ته وخته، هغې کې یو غار و او په هغې غار کې څملاستلوس پرېوت چې دلته الله ماته څنګه رزق را رسوي. یو څو وخته خو بې پاکه تېره شوه، خو یو قافله وه د هغوی نه لار غلطه شوه.
او دغه طرف تلار دغه غر پلار باندې لار باران پیراغه او د باران نه د بچو د پاره دغه غار ته ننوتل چې دې غار ته ننوتل سګوري چې دې کې یو سړی پروت دی ویې د الله بندا ته څه د پاره دلته پروت دی دغه جواب ورنکړ او وی جوړ د دې یخني شوې ده یخني وه ډېره زیاته یخني شوې ده یخنۍ موسم او باران وو معلومیږي د ده بدن یخ شوې د دې خبرې نشي کولی نو ګیر شاګیر یې د اور بلکې ښې ګرم بیا هم خبرې نه کولی بیا وې دې به وږي وي خوراک یې وله پوخ کړ خوراک یې وله پوخ او خوان کې ورته کېښود ده ورته او توجه نه کوله دوی چېرته ډېر لوږې د وجې نه دې سخت خوراک نشي کولی نرم خوراک بګي نرم خوراک یې وله پوخ هغه یې ورته خوا کې کېښود لیکن ده ورته سترګې پټې وې توجه یې نه کوله او وی معلومیږي د ده غاښونه ورغلي دي د ډېر لوږې د وجې نه د دوو کسان داسې غټ ټکي راواخېستل چې د ده دا غاښونه پورته کېده چې کله یې د ده خولې له ګوتې ورولې بس دی په خندا باندې ویې د الله بنده ته لیونې خو نه ورته ویې د ده لیونې نیمه زما خبره ډېره تعجب والا خبره ده وی څنګه وی ما په الله باندې امتحان کړ چې الله ما ته څنګه رزق راکړي او دې غار کې دلته پرېوتم خو معلومیږي چې الله هر ځای کې انسان ته خپل رزق رسوي الله هر ځای کې انسان ته خپل رزق رسوي دلته دې غار کې ما ته الله ذوالجلال خپل رزق راورسو په دې غار کې هغوی ته هغه خپله واقعه چې زه راغلی و دې دپاره دې غار کې چې دلته الله ما ته څنګه رزق رارسوي خو دا پته ولګېده چې هر ځای کې هر انسان ته هر دابې ته زنده سر ته الله ذوالجلال خپل رزق رسوي دلته الله دې غار کې الله ذوالجلال ما ته خپل رزق راورسوده ایو ام جعفر یو زنانه و سخی زنانه و ډېره سخي زنانه و نو دوه په سترګو ړانده به د هغې د دروازې په خوا کې ناست وو دوه ړانده په سترګو باندې معذور یو به اواز کو چې ای الله ماله د خپل فضل و کرم نه رزق راکړې ماله او هغه بل معذور به اواز کو چې ای الله د ام جعفر بد شوي رزق ماله راکړي د ام جعفر نه بد شوي رزق ماله راکړي د دې ام جعفر به چې د دې نوم به یې اخیسته د دې خپل ناملیوا دپاره به یو چرګ هغه اور باندې پروته کړه پخه به یې کړه او 10 دینار به پکې میس کې کېښودل او دله به یې راولېږل او چې دا چا به وي چې د الله په نوم باندې د الله ماله د خپل فضل و کرم په نوم به هغه سره رزق راکړه هغه له به یې 2 درهمه ولېږل او دې بل له به یې چرګ او پکې 10 دینار چې دا د دې نوم به یې اخېسته د ام جعفر نوم به یې اخېسته خو دغې دغه یو معذور به دا خپله چرګه په 2 درهمه باندې په هغه باندې خرڅه کړه په 2 درهمه باندې چې 10 ورځې پوره شوې نو ام جعفر دې یو معذور ته ووایي چې ته غني نه شوې زما په فضل سره ما خو تا له روزانه 10 دینار رالېږل نو ته مستغني نه شوې وي ما ته خو صرف 2 درهمه ملاوېدل
ما ته یو چرګه ملاوېدله وه، هغه چرګه او ما په 2 درهمه باندې خرڅول. ام جعفر وویل چېرته ته کوم د الله فضل و کرم باندې اواز کوو هغه ته زیاته میلاو شوه، او کوم چې به زما په نوم باندې اواز کوو هغه ته کمه میلاو شوه، هغه ته کمه میلاو شوه. ولې د هغه رزق په هغه ته لاړ او هغه باندې خرڅ کړو. نو هغه کې به یو چرګه و 10 دینار به وبکې میاشتې، او هغه بل ته به صرف 2 درهمه د ام جعفر په نوم چې به یې اواز کوو هغه ته به صرف 2 درهمه میلاو. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی واس کو، نو دا آیات باندې واس کو ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. دی آیات باندې خبرې کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ومن یتوکل علی الله، چې څوک په الله باندې توکل وکړي بس الله د دپاره کافي. چې دې باندې واس کو یو صحابي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فیض سره او د هغه په صحبت سره صحبت یافته و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیض او د هغه صحبت خو عجیبه شی و چې هغه عرب چې د بوتانو عبادت یې کو او خپل لوڼه به یې جمدی خښولې، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. چې الله به د قیامت پر ورځ باندې هغه چینې چې خلکو به دوی جمدی در کور کولې، جمدی به یې خښولې، راپابڅولی شي. وإذا الموءودة سئلت، پوښتنه به ترې وشي بأي ذنب قتلت، چې په کومه ګناه دوی قتل کړی شوي. نو هغه خلک چې خپله لوڼو به یې جمدی خښولې، د بوتانو عبادت به یې کو، قتل و قتال او جنگ و جدال او فسق و فجور کې مبتلا و. لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحبت سره هغوی داسې با اخلاق او خوش اخلاق او ګرځېدل چې د یو الله د توحید قایل شوده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحبت په بنا باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت هو سکے د هغه د غلامانو غلام د هغوی صحبت داسې دی چې په یو صحبت سره هغه یو سړی په یو نظر سره مرد کامل جوړ کی، هغه مرد کامل جوړ. امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه یو ځل د نجم الدین کبرا رحمت الله علیه صحبت تلار، یو ځل بلی سره د هغه صحبت ته تل او بار ناستو او لوټې ماتولې، لوټې وړې کولې د دې دپاره چې یاره ما ته زما اصلاح وشي، د ورته سره لوټې برابرولې. نجم الدین کبرا رحمت الله علیه لچا یو څو اعتراضونه پرې وکړل، خط یې وله راوړل او ورته ویې د دې جواب خو امام فخرالدین رازي رحمت الله علیه کولی شي، بل څوک نه شي کولی. د چې خپل نوم وړې د هغه سړي روان ورته ویې ته راوړه دا کاغذ، ورته ویې زه دا ستا کار نه دی، ته لوټې ماتوه. ورته ویې ته خو ماله راوړه، ورته ویې ګوره دا ستا کار نه دی، وي ته راوړه خیر دی ماله راوړه کاغذ یې او پنسل یې ورکړه، په بل طرف یې ورته جوابونه ولیکئ. چې نجم الدین کبرا رحمت الله علیه جوابونه وکتل، وي دا جوابونه چا ولیکل؟ وی دا خو بات دی دی که دا لوټې چې ماتي وي تاسو راولئ، دا خو جوابونه خو سوا د فخرالدین رازي رحمت الله علیه نه بل څوک نشي کولی. چې رای ورسته کېنه وي ته فخرالدین رازي نه وي، ولې دی؟ وي د الله بنده ته دلته داسې راغلی او لوټې ماتئ، وي چې د خپل اصلاح دپاره راغلی، توجه یې ورته وکړه
او ای زما په دې زړه کې غرونه ماتېږي داسې غرونه راغورځېږي ورته وی دغه علم ظاهري ختمېږي او علم باطني پکې راځي او بیا رخصت یې ورته وی لاړ شه د خپل درس او تدریس کوه او بیا امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه یو کتاب ولیکه د الله په دلایلو باندې 360 دلائل ولیکل 360 دلائل د الله موجود باندې چې الله موجود دی یو ځل څه زمانه وروسته بیا ډېره زمانه وروسته نجم الدین کبرا رحمت الله علیه اودس کو اودس یې کو نو یو لاس باندې خادم ورته 3 لوټې اوبه واچولې وو هغه توجه نه وه او بیا اخر کې داسې اوبه راواغېستې وو مغرب طرف ته یې وویشتې چې ووایه چې زه الله بې دلیله منم زه الله بې دلیله ځکه الله بدیهي دی او بدیهي ته د دغه دپاره د دلیل دپاره ضرورت نه وي دی وی بیا اودس وکړو هغه خادم حیران شو چې یاره نور کله په یو لوټه باندې پوره اودس کوي نن یې په یو مټ باندې 3 لوټې صرف کړې او څه خبره یې وکړه او مغرب طرف ته اوبه وویشتې چې کله مونځ شو نو ورته یې وي چې حضرت نن خو ستاسو عجیبه حالت و وی ولې وی نور کله تاسو په یو لوټه باندې اودس کوو او نن هم په 3 لوټې په یو لاس باندې ولګولې 3 لوټې په یو لاس باندې او مغرب طرف ته اوبه ویشتې او سمبوي ورته وی دا امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه دا هغه اخري وخت و د نزع حالت یې و زنګدن حالت یې و وی شیطان راغی او ورته وی چې د الله د وجود څه دلیل دی الله د وجود څه دلیل دی وی ده ورته یو دلیل بیان شیطان هغه رد کړ بل دلیل یې ورته بیان کړ هغه 360 دلایلو هغه یې رد کړ شیطان دریم دلیل یې ورته بیان کړ هغه یې رد کړ څلورم دلیل یې ورته بیان کړ هغه یې رد کړ یو دلیل به بیانو ورته هغه به یې رد کړ شیطان یو دلیل به بیانو تر دې پورې چې یو دلیل پاتې شو صرف یو دلیل نجم الدین کبرا رحمت الله علیه باندې الله دا حالت د دې کشف راوست هغه اوبه راواغېستې او داسې دې طرف ته یې راوویشتې او د ده په سینه باندې هغه اوبه پرېوت ډېر لرې و خو د کرامت په وجه د ده په سینه باندې پرېوت او ورته یې ووي چې ووایه شیطان ته چې زه الله بې دلیله منم ځکه الله بدیهي دی او بدیهي دپاره د دلیل ضرورت نه وي ده بس چې شیطان ته دا خبره واورېده امام فخرالدین رازي رحمت الله علیه چې دا خبره یې واورېده بس شیطان ته ووي چې زه الله بې دلیله منم ځکه الله بدیهي دی او بدیهي ته د دلیل دپاره ضرورت نه وي چې دی ووي شیطان وتښتېد خو دا نه وي او اخري دلیل یې ولا ختم کړی وي نو امام فخرالدین رازي به بې ایمانه تللی وي د دنیا نو ایمان سره د دنیا نه لاړ او الله وله لوی مقام ورکړی امام فخرالدین رازي رحمت الله علیه نو د غلامانو د غلام د هغوی د نبي علیه السلام د غلامانو د غلام صحبت داسې و چې په یو صحبت باندې به سړي پیر کامل جوړ کړه هغه صحابي نبی علیه السلام واس کو هغه صحابي چې دوی زه په الله توکل کو چې الله څو پورې ما لره په خپل دست قدرت سره په خولې کې نواله نه وي راکړې هغې پورې به زه خوراک نه کوم نبي علیه السلام واس کو او د صحابي دا خبره وکړله چې څو پورې ما له الله ذوالجلال په خپل دست قدرت سره
نواله په خوله کې دې وي راکړی هغې پورې به زه خوراک نه کوم زه به خوراک له ګوتې نه وروړم هغې پورې او لاره یو ځنګل ته او ځنګل کې و 14 وخته پې پاقه تېره شوه 14 وخته پې پاقه تېره شوه لوږه پې تېره شوه او ډېر تکلیف و ورته سنو خو ده خو قسم خوړلی و چې هغې پورې به ده څه نه خورم چې تر څو پورې الله په خپل دست قدرت باندې راکړي ځنګل کې و داسې او با الله وریځ ته حکم وکړو چې باران وروه ځنګل باندې باران وورېد او ټول ځنګل اوبه اوبه شو د ده دا اوبه سینې پورې رالي ورته آواز وشو چې وڅښه اوس خو اوبه وڅښه ده ورته وي اوس خو اوبه نه څښم چې اوبه یې خولې پورې رالي ورته بیا آواز وشو چې اوبه وڅښه ده وی نه څښم چې پوزې پورې اوبه رالي نو بیا اوبه وڅښلې او الله جبریل علیه السلام ته حکم وکړ چې دا جنت د خوراکونو او څښاکونو د میوو نه یو بهترینه خوانچه تیاره کړه یو بهترینه خوانچه هر قسمه خوراک پکې کېږده او د ده په خوا کې د اوبو کې داسې تېره کړه د ده خوا کې ده هغه خوانچه چې د ده خوا ته راغلی د دې صحابي او دې د هغې هغه خوشبويي په خوشبويي سره معطر شو دا ذهن دی او ډېره خوشبويي پې دا یو خورا څښاک راغله نو هغه خوانچې خوا کې وه داسې نږدې د لاس وروږد که داسې یو نولۍ راواغېسته او ویې کړل نو د غیب نه ورته آواز راغی د الله د طرف نه ورته آواز راغی چې د الله بنده تا جلدي وکړه زما دې په خپل عزت او جلال باندې قسم وي الله ورته وویل خو تا جلدي نه وې کړې نو ما به په خپل دست قدرت باندې نواله ستا په خوله کې تاله درکړې وه خو تا جلدي نه وې کړې نو ما به لږ غوندې تا صبر کړی وې ما به په خپل دست قدرت باندې نواله جوړه کړې وه ستا خوله کې به مې درکړې خو تا جلدي وکړه او خپله دې وخوړه نو دا توکل دی چې یاره سړی الله باندې توکل دا نه چې سړی اسباب بالکل پرېږدي اسباب به پلټې لیکن نتیجه به په الله باندې پرېږدي نبی علیہ السلام دی یو صحابي راغی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه اوښ داسې پرېږدم الله باندې توکل کوم او کونه ویې تړم ورته وی نه اوښ وتړه په الله باندې توکل اوښ وتړه او بیا په الله باندې توکل نو اسباب په سړی لټوي خو توکل به په الله باندې کې اعتماد او بروسه و په الله باندې الله به پکې بیا برکت ایږدي ستا په عمل کې به الله برکت ایږدي ستا په کار کې به الله برکت ایږدي چې ته په الله باندې بروسه او اعتماد اسباب ولټې او بیا په الله باندې اعتماد او بروسه وکړې نو بیا به ستا په کار کې الله برکت ایږدي لږ کار به یې خدای پاک په ډېر اجر درکړي ډېر ثواب او بدله دنیوي او اخروي ثواب او بدله به درکړي نو د وخت دا ته مې تقاضا په وینا باقي بیان به انشاءالله بیا نو ووایي سختی کی گرفتاری اور ډېر تکلیف کی مبتلا یم
سکار میں نشتا او سکارو کم داتے بس اللہ نا غوارا اللہ تا آہو گیریا کوا ارمس پس یا لطیفو 119 مرتبہ او یودن ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین دا شروع کوا اللہ نا غوارا اللہ تا آہو گیریا کوا دشپی پاسا اللہ نا غوارا دا آج یوسف صاحب نے جرمنی نے فون کرو دا بچو دا ویزو سا مسئلے دا دعا وقتو کے چلے ٹولی مسئلے حل کی اللہ ٹول مشکلات خدای پاک حل کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا بسنة نبيك اللهم قنا عذابك يوم تقبض عبادك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللہ دی کٹول گناہونا معاف کی تقصیرات معاف کی دی گناہونا بانے دافع قدم راکاگی اللہ مکھول تعفو در گزرو کی اللہ دا حاضر جمع ٹولو بخی ہر کار منتفار حج و عمرو غیبی اسباب برابر کی تو مسبب الاسبابی کٹول زندگی کی برکات کی دی مال اولاد کی برکتونا واچے کاروباروں کی برکتونا واچے ٹول زحیو دے عزت دراز زندگی ورگی ټول سایه خپل بچو باندې قائم او دائم ساتي ټول ته د خپل بچو خوشاله او خوشاله کې څومره بیماران دي زموږ دی جمع کې محله کې الله ټول له شفا کامله عاجله صحت دائمه مستمره همیشه د نیک عمل لپاره ورکړي ټول باندې رحم او کرم وکړي الله ټول ته راضي شي نیک عمل لپاره صحت عافیت ورکړي دا ګرمي زیاته شوې د دعاو کې چې الله د خیر او رحمت یو باران وکړي اللہ دا خیر و رحمت بارانونا ہوگی اللہ دی موسم کی احوال راولی اللہ دی خپل بندگانو باندې رحم و کرم ہوگی اللہم آغثنا غیثن علینا ولا حوالینا نافعا لنا ولا ضارا علینا اللہ بدی خپل بندگانو باندې رحم و کرم ہوگی دا برکتونو و رحمتونو بارانونا ہوگی دی موسم کی احوال راولی دا گرمی کی خدای تا گرمی دا شدت خدای پاک ختم کی اللہ یخی ہواگانی پر کے خدای پاک وہ چلے بدے گی اللہ نور من کی اخلاص اور اللہیت پیدا کی کریو دکلاوی نم معمون و محبوس کی یہ تیرا ہفتہ کی دی محلہ کی جات محمد صاحب او دا غفور والا علوری با اور بانی سریدی و فاتشیو دعا ورطو گے چلے مقبول و مرحوم ہو گر لئی اللہ پا قبول دامال و باران ہوگی بالقرب و جوار کی بہترین زیور کی تعفی و درگزر معاملہ و سروگی پسمندگانو لے صبر ورگی دائی برکاتو پسمندگانو مانی گیگ دی اللہم اغفر لهم ورحمهم ولا تعذبهم وجل الجنت مثواہم اللہ منگی زمانم دا دنیا و دا آخرت کامیابی خوشحالی